زه د هیرو یم هیرو څوک زما په زندګۍ کې یو ارمان زما په دې غونډه زندګۍ کې یو ارمان او الله به ان شاء الله پوره کړي هغه ارمان دا دی زه یم کاش زه د قرآن حافظ وم زه نه یم حافظ زه یم کاش زه د قرآن حافظ وم او بھائی د دې زمانې هیرو دا نه دی چې هغه یو څوک ورکړي او څلور هغه ته وځي دا هیرو دی دا خو د ایډیټینګ کمال دی د کیمیا کمال هیرو دا دی زوی مخکې دی او پلار یې پسې شاته ولاړ دی او په دې مسلمان د قرآن وایي څومره بختور پلار دی څومره خوشنصیبه تره دی څومره خوشنصیبه ماما دی ماشوم مخې ته دی او د الله کلام لولي په دې ماشوم کې عجیبه کمال دی ګره په دې ماشوم کې ډېر عجیبه کمال دی دا ماشوم د اسمان نه فرشتې راکوزي دا ماشوم د اسمان نه فرشتې راکوزي ستا کلي او محلې ته راولي او د دې ماشوم دا کلام اوري د فرشتې داسې ماشوم او بھائی که تاسو د څوک فرشته راکوزولی شي موږ باجولی شو راکوزولی ده چا او دا ماشوم دومره کمالي دی چې د اسمان نه فرشتې راکوزي او پلار یې پسې شاته ولاړ دی ای پلاره ای د حافظ قرآن پلاره ستا ته دې مبارکي ته د ټولې دنیا د ټولو نه ښایسته انسان یې لیکن صرف په دې باندې تکیه مه لګوه چې زما بچی د قرآن حافظ دی بلکې عمل ورسره کوه عمل ورسره شروع کړه د دې بچي تربیت دې داسې وکړه بچی ته حافظ قرآن شوې هسې نه چې ته به یې په کوڅو کې بیا منډې وایي ای بچی که کله حافظ قرآن شوې هسې نه چې به له چا سره جګړې کړي او کنځلې کړي نه ته حافظ قرآن یې ستا ډېره لویه مرتبه ده ګورې بچې نو خپل بچي ته دا وښیه او خپل فکر هم شروع کړو د بچي په عمل باندې تکیه صرف